دین ایمو تاسو ذهن کې داسې دی چې دلته مو اعمال وکړو آخرت کې ثواب میلاو شي اجر آخرت کې بالفاظ دیگر یعنی دین ایوان نقد معامله نه دی قرضه دی دلته عملونه کوه اجر چېرته کسه آخرت دا یو غلط نظر دی ویمو عموما اندغه نظر عملونه دلته وکړه اجر یې هلته کسه ځکه ایمو دین سره تعلق یا کمزوری دی ځکه ایمو دین سره رابطه یا کمزوری دی دین نقد معاملہ دی دین دنیا کے سنورنے کے لیے بھی آیا ہے آخرت کو بھی سنورنے کے لیے آیا ہے دین فقط آخرت پاره نه دی دنیا د پاره راغلی زه یو مثال فرض کړم که چیرې یو کس دی دغه سوچ وکړي تاسو مثلا هر یو کس خپل ذهن کې سوچ وکړئ چې که دین باندې اعمال شروع شي ټولې معاشرې کې دین باندې اعمال شروع شي یعنی ټولې معاشرې کې چوک درویغ نه یې دین یہی څه درویغ ما دین یہی څه دوکا ما کوه ټولې معاشرې کې دوکا ختم شي ټولې معاشرې کې دین باندې اعمال شروع شي درویغ ختم شي دوکا ختم شي غلیا ختم شي ظلم ختم شي دا ټول شیان ختم شي یو بل سره تعاون کوله عمومي شي یو بل سره احسان کوله یو بل غم در کې شریکوله دا ټوله عمومي شي یعنی دین کو موږ ته دغه اصول ښیلي دي هغه انفرادي اعمال دي هغه اجتماعي اعمال دي دغه ټولو باندې عمل شروع شي دغه معاشرې کې به څومره سکون آیا یو کس به ټینشن کې وي آیا یو کس به پریشانۍ کې وي خدای دین پیدا دالته شوه که آخرت کې شوه دالته شوه دین کوم یو عمل حتی ته اوس المونځ وکړو دین معامله دا شی نه دی چې آخرت کې فقط اجر میلویږي ایتا حقیقت انسان باندې ایتا روح باندې ایتا زړه باندې اندغه لحظې کې کومې لحظې کې چې ته المونځ کوې اندغه ټیم کې اثر ور باندې کوي داسې نه دی چې آخرت کې به فقط اجر درته میلویږي دا دین سره یې مو رابطه کمزوري یوه وجه د هغه دی دا قرضې والا کار دی مثلا یو یوه اداره دی هغه ته وایي چې ته ما سره څه کار کوه ښه زه به تنخواهانې ټولې آخرت کې درکړم چوک جاب ورسره وکړي د دین سره مو دین اجر اندغه دنیا کې اندغه دنیا کې انسان انسانیت مقام ته ورسره رسېدی شي دغه دین دغه دنیا پاره راغلی دغه اصول چې سود ما کوئ دغه دنیا لپاره ده سود ما کوئ قرضه ورکوئ خو که قرضه شروع شوه معاشرې کې څومره مشکلاتونه به حل کوزي اندې شان سره دا ټول فرض کوه که چیرې دین باندې عمل شروع شي هغه همدغه دنیا کې همدغه دنیا دی یا جنت آخرت خو هسې جنت دی زه یو آخري مثال سره مقصد دین طرف ته اشاره کوم بیا تاسو زحمت تمام دی مقصد خلقت انسان ذکر ما کو چې دغه انسان مقصد خلقت ته ورسیږي دې دپاره دین راغلی مو تاسو د خښتې جوړوو یا د سالون جوړوو دې دپاره یو خپل فریم وي هغه فریم کې که چیرې کوم شی مواد واچوي ما هغه شی تا ته د سالو یا خښت ته راوباسي مثلا ته ښې خاورې ورکې نه د سالو د جوړولو ښه سیمټ ښه ریګ ښه طریقې سره کوم معیار دی هغه معیار په مطابق ته ورته واچولو خو ښه بهترین د سالو به درته که بیا ته هغه کې سیمټ په ځای خاورې واچولې خښته به راوځي اندې شان سره فریم ته کوم مواد واچوي ما هغه به راوځي دغه انسان وجود په مثال د یو فریم دی دې کې کوم مواد واچوي ما هغه به ورنه راوځي خو دغه فریم باندې دغه وجود باندې مو کوم اصول و ضوابط عملي کو چې دینه انسان اروزي ما هغه اصولو نماد دین دی ما هغه مجموعې ته د دین نه یایي هغه سې اصول چې مو دغه بدن باندې عملي کو مو هغه خپل وجود کې نافذ کو چې دغه مقام انسانیت ته ورسیږي قرب الهي ته ورسیږي ما هغه نماد دین دی و همدغه ضرورت وی دین هدف هم دغه دی چې انسان کې انسانیت پیدا وشي انسان پروردگار عالم جوړ شوی نه دی رستولی انسان جوړ شوی نه دی راغلی چې هغه به درجه کامل یا بالفعل یو اصطلاح استعمالیږي هغه طرف ته نه څم بالفعل و بالقوه انسان بالقوه راغلی دی بالفعل حالات به سی فرق نه کوي لږ وضاحت یې وکړم ټیم خو مې ډېر نه دی ښه مثلا یو کس دی میډیکل کالج کې داخله واخیسته اول ورځې داخل شو مو تاسو څه ورته وایي ډاکټر صاحب یا مثلا یو بچی دی هغه مدرسې ته لاړو مو تاسو اول ورځې نه څه ورته وایي آقا صاحب حالان که اوس کې ضربه یضربوی نزده وزون یا شاید نپوهید خو مو تاسو آقا صاحب نه
انجینیرینګ کې و سټوډنټ داخله واخیسته مو ته سوال ورځي څه ورته وایي انجینیر صاحب حالان کې هغه اوس ایچینیا نه پوهېږي دغه همدغه هغه صاحب یوه ورځ دوره مراحل طی کي چې هغه سبق وایي هغه واقعا بیا تقریر راکوی شي هغه واقعا بیا مسالې راکوی شي واقعا بیا هغه صاحب اندې شان سره دغه سټوډنټ میډیکل کې دی بیا یوه ورځ هغه کوم خپل پروسس دی هغه وکي هغه نه بعد واقعا ډاکټر شي اندې شان سره انجینیر چې د اول ورځې مو تاسو ډاکټر صاحب نه ورته وایو د اول ورځې انجینیر نه ورته وایو اول ورځې هغه صاحب نه وایي دې ته وایي دا بالقوه ډاکټر دی دا بالقوه ډاکټر دی و دا بالقوه انجینیر دی که چیرې کومې ورځې دا واقعا هغه صاحب شو ډېره اهمه نکته ده واقعا ډاکټر شو دغه بالفعل ډاکټر دی بالفعل هغه صاحب دی بالفعل عالم دی اندې شان سره پروردگار عالم انسان بالفعل نه دی جوړ کړی بالقوه یعنی د انسان جوړولې استعداد پیدا کړی دی د انسان جوړولې صلاحیت دغه کس کې ورکړی دی دغه کس کې دغه استعداد ورکړی دی چې دا انسان جوړېدای شي خو دا به انسان څنګه جوړېږي کله دین باندې عمل وکړي چې اول کې ما یو سوال کړی و چې دین څه ضرورت دی دین همدغه ضرورت دی چې انسان مقصد تخلیق ته ورسېږي مقام انسانیت ته ورسېږي قرب الهی ته ورسېږي دین مقصد همدغه دی او هغسې کسان چې هغه دین نه بغیر زندگی کوي وایي دین توهین کوي هغه د زندگی تیروي خو انساني زندگی نه ورته نشي ویلی هغه د حیواني زندگی تیروي که چیرې وغواړي چې زه انساني زندگی تیره کوم دین باندې عمل ضروري و واجب دی